بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې موږ په کارډیوواسکولر سیستم باندې خبره کړو، د هارت په سټرکچر باندې. نن به انشاءالله په دې لیکچر کې موږ د هارت چې کوم ویسل بلډ راوړي په هغې به خبره کوو. د دې سره د هارت په چیمبر باندې به خبره کوو چې په هارت کې چیمبر څو دي، هغه به لږ شان ډسکس کوو. ټول نه لومبی د میجر ویسل اف هارت په موږ وایو. کوم میجر ویسل چې د هغې په ذریعې چې هارت ته بلډ راځي او د هارت نه بلډ ځي، نو هغه کم دي. ویسل ریټرنینګ بلډ ټو د هارت. اوس هغه ویسل کم چې څه کوي، ریټرنینګ بلډ ټو د هارت، واپس هارت ته بلډ راوړي. پای کې کم دي، رائټ اینڈ لیفت پلمونري وین. اوس دا رائټ پلمونري وین دی، دا لیفت پلمونري وین دی. د پلمونري وین کار څه دی؟ د لنګز نه کم اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه راوړل دي کم ځای ته؟ لیفت ایټریم ته راوړي دي. دغه شان سوپیریر اینڈ انټیریر وینا کیوا، کم چې سوپیریر وینا کیوا ده او بله انپیریر وینا کیوا ده. سوپیریر وینا کیوا د اپر باډي پارټس نه بلډ راوړي او انپیریر وینا کیوا د لوور باډي پارټس نه ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي رائټ ایټریم ته. بیا ویسل کیرینګ بلډ اوی فرام د هارت. اوس هغه کم ویسل دي کم چې د هارت نه بلډ وړي، یعنی لنګس ته او باډي پارټس ته. پای کې موږ سره سره میجر ویسل ایورټا. ایورټا کم چې د لیفت وینټریکل نه رایز شوې ده او د هغې کار څه دی؟ زموږ باډي ته اکسیجنیټډ بلډ څه دي؟ وړل دي. دویم څه دی؟ رایټ اینډ لیفت پلمونري آرټري. اوس د رایټ وینټریکل نه یو پلمونري ټرنک رایز شوی دی او د هغې کار څه دی؟ هغه کم رایټ لنګس ته او لیفت لنګس ته بلډ وړي، خو پلمونري آرټري چې ده دا ډي اکسیجنیټډ بلډ وړي لنګس ته. هلته د یې اکسیجنیشن وشي او بیا د پلمونري وین په ذریعه باندې واپس راځي. دلته موږ خبره وکړه چې کم میجر ویسلز دي هغه بلډ راوړي هارت ته. پای کې څه دی؟ سوپیریر وینا کیوا ده، انپیریر وینا کیوا ده. د دې سره کورونري ساینس هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ د هارت نه واپس راوړي رائټ ایټریم ته. رائټ ایټریم ته چې کله هم بلډ راشي، دا بلډ د دې ځای نه د ټرایکسپیډ وال په ذریعه باندې رائټ وینټریکل ته راشي. د رائټ وینټریکل نه دغه بلډ بیا د پلمونري ټرنک په ذریعه باندې لاړ شي لنګس ته. په لنګس کې د هغې بلډ اکسیجنیشن وشي او د هغه ځای نه اکسیجنیټډ بلډ د پلمونري وین په ذریعه باندې راشي رائټ لیفت ایټریم ته، او د لیفت ایټریم نه د میټرل وال په ذریعه باندې هغه بلډ راشي لیفت وینټریکل ته. او د لیفت وینټریکل نه چې کله دا پمپ کی دا بلډ، نو د ایورټا په ذریعه باندې دا بلډ څه کیږي؟ ټوټل باډي پارټ ته خورېږي. اوس د ایورټا چې کله هم د لیفت وینټریکل نه ارایز شي، نو په دې ایورټا نه لومبی کم برانچ چې دی هغه رایز کیږي، هغه کورونري آرټري ده، هغه هارت ته څه کوي؟ سرکولیشن کوي. نو په کورونري آرټري به انشاءالله موږ په بل لیکچر کې خبره کوو په ډیټیل سره چې د هغې ډسټریبیوشن څنګه شوی دی. بیا په دې ځای کې دا کم ارک شانتې رغېږي، دې ته موږ څه وایو؟ ایورټیک ارک وایو. د دې نه درې برانچز ارایز شوي دي. یو ته موږ وایو بریسوپیلیک آرټري، بل دی لیفت کامن کیروټیډ او لیفت سبکلیوین آرټري، او بیا چې کم ریسټ اف پاتې شو ایورټا ته موږ وایو ډیسینډینګ ایورټا، هغه لوور باډي پارټس ته بلډ راوړي. اوس به په هارت په چیمبر باندې خبر کوو. نو په هارت کې 4 چیمبرز دي، دوه اپر دي او دوه لوور دي. کم اپر چیمبر چې دي دې ته موږ وایو ایټریا، کم چې لوور دي هغې ته موږ څه وایو؟ وینټریکل. اوس ټو ایټریا، سوپیریر چیمبر، ریسیوینګ چیمبر، ډو ناټ پمپ. اوس د ایټریا کار څه دی؟ دیو بلډ ریسیو کوي صرف، خو بلډ پمپ کوي نه. دیو ریسیو کوي بلډ څه؟ کم رائټ ایټریم چې دی دی بلډ ریسیو کوي د سوپیریر باډي پارټ نه، د انپیریر باډي پارټ نه، او د هارت نه چې خپل کم ډي اکسیجنیټډ بلډ دی هغه دې ته راځي. د لیفت ایټریم څه کار دی؟ لیفت ایټریم ته د باډي چې کوم لنګس کې اکسیجنیټډ بلډ دی هغه راشي او هغه بیا لیفت وینټریکل ته هغه پوش کړي. دغه شان ټو وینټریکلز دي. د وینټریکل کار څه دی؟ دا کم لوور چیمبر چې دي دې ته موږ وینټریکل وایو. وینټریکل ته موږ وایو دا د پمپینګ کار کوي. کله چې رائټ وینټریکل کنټریکټ شي نو دا بلډ ورکوي لنګز له، او چې لیفت وینټریکل کنټریکټ شي نو دا ایورټا له ورکوي او هغه بلډ ځي ټوټل باډي ته، په ټوټل باډي کې دا خورېږي. اوس په ایټریا کې کنزسټ اف پیکټینیټ مسل. په دې ایټریا کې دلته سپیشل ټایپ اف مسل دی، هغې ته موږ څه وایو؟ پیکټینیټ مسل. او د هغې مسل د وجې نه په دې کې سموث فلو اف بلډ کېږي. اوس دا ایټریا چې دي دا دواړه د یو بل نه د یو سپټم په ذریعه جدا شوي دي چې هغې ته موږ وایو
انټر ایټریل سیپټم. په دې انټر ایټریل سیپټر کې به تاسو ته داسې سرکولر شیپ شان سټرکچر ښکاري، هغې ته موږ وایو پوسا اوویلس. اوس دا پوسا اوویلس کله چې ماشوم په پیټل لایف کې نو هغه پیټل سرکولیشن لږ شان چینج وي د اډلټ سرکولیشن نه، نو په هغه ټایم کې دلته کې په دې انټر ایټریل سیپټم کې یو هول وي، هغې ته موږ وایو پورامین اوویول، او د هغې هول په ذریعه د رایټ ایټریم نه دا بلډ ډایرکټ لیفټ ایټریم ته ځي. خو چې کله بیا ماشوم برت وشي افټر ډیلیوري نو دا سټرکچر چې دی دا کلوز شي، د دې نه چې کوم سټرکچر پاتې شي بیا لیټر هغې ته موږ څه وایو پوسا اوویلیوس ویلی شو. اوس د دې سره سره وینټریکلز دي. په وینټریکلز کې پیپیلري مسل او ټریبیکولیا کارنیا. د دې کوم والز چې دي د وینټریکل دا د دې مسل نه جوړ دي. د پیپیلري په دې ځای کې چې کوم ټرایکسټډ وال لګېدل دی په رایټ ایټریم او د رایټ وینټریکل ترمنځ، دې ته یو سپیشل ټایپ اف مسل اټیچ وي، هغې ته موږ وایو کارډیا ټینډینیا. او هغه کارډیا ټینډینیا چې دي هغې د پیپیلري مسل چې دی دا والز چې دی کوم ټرایکسټډ وال دا یې د پیپیلري مسل ته اټیچ کړي، نو بیک فلو اف بلډ چې دی هغه دا څه کوي سټاپ کوي. د دې سره دا ټریبیکولیا کارنیا دا مسل پکې هم دي چې د دې د وجې نه هم په هارټ کې څه کېږي سموث فلو اف بلډ کېږي. نو دا و نننی لیکچر د ریلیټډ چې د چا هم څه کوېسچن وي هغه تاسو په کمنټس کې کولی شئ. انشاءالله په بل ویډیو کې به موږ تاسو له د هغې ریسپانس درکړو، او په نیکسټ لیکچر کې به موږ بیا په کورونري سرکولیشن باندې خبره کوو چې کورونري سرکولیشن ډیویژن څنګه شوی دی. تھینک یو.